أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. سورة العنکبوت شلم اسپارہ آیت 39 یوکم سلوختم پرندی آیت باندې لږ تفصیل شیو. سورت کې د امتحانات بیان کولو چې مؤمنانو باندې با امتحانات خامخا راځي، ځکه چې انبیاء علیهم السلام باندې راغلیو دای درجه الله چتولې مؤمنانو باندې امتحانات چې راځي دای ګناهونه الله معاف کوي، کافر او مشرک الله ذلیل کوي. دریو پیغمبرانو واقعات په دې صورت کې ذکر کو. نوح علیہ السلام باندې امتحان راغلیو، 900 کال ایک قوم له تبلیغ کړو، اټوله په امتحاناتو کې تیر کړو. نبی علیہ السلام دا 3 کال عمر وو اور سورۃ الانعام کے 3 اعتراضونه اور داغه جوابونه ذکر کړي. د امتحانات پر ټول عمر پتا باندې تر اخره پورې کله د پردونا کله د خپلونا. مکه کې نبی علیہ السلام باندې اعتراضونه، مخالفت او امتحانات دا د خپل او د پردو دواړو طرف نه وو. مدینه کې امتحانونه زیات تر د منافقانو د طرف نه وو. صورت کې د 3 پیغمبرانو بیان کړي. نوح علیہ السلام واقعہ بیانوي چې 900 کال بیان کړو، شپږ کس ملګري پیدا شوي. ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کئی، قوم لے مسئلہ بیان کا، وحاجو قوم سے جگڑو کا. پلان لے مسئلہ بیان کا، پلان دا کور او شوڑو. بادشاہ لے مسئلہ بیان کا، آگا پور کی واچولو. واقعہ دا لوط علیہ السلام دریم بیانی کہ داغو قوم جہاد وان نفس نو کڑے نو تباشی ویو. آخرت صورت کی بیان نو شبہات نو وسوسے شیطان ذکر کرے داغی جوابونا. ننے سبق دا سورہ عنکبوت آیت 39 یوکم سلیختم آیت پدې کې د قارون، د فرعون او د حامان د دې درو بیان کړي. وقارون وفرعون وحامان. قارون دا مالدارو، الله ولا مال دولت ورکړو. د قارون واقعا ځان له جدا ذکر کړي
سورہ قصص کی یو رکو کے دا 76 نا آیت 82 پوری چاہ کے تکبرو آدم تکبرو چاہو دا مال دولت دا ما گٹلے دے ما محنت کرے دے قوم و تری و آسن کما آسن اللہ علیک احسان کا مخلوق سره تاسره الله څومره احسان کړی دی تم مخلوق سره احسان کوا قارون له په جواب کې وای قال انما اوتیت ولا علم عندي دا خو زه سیلف میډ ما ځان جوړ کړی دی ما سره علم دی ما سره هنر دی دا ما ګټلې دی نو قارون الازمک کے جواندیو منڈلو سرد بنگلی فخسفنا به وبداره الارض سورہ قصص کی آیت 81 اوتیم کے ہوئی سرد بنگلی میں جواندے پزمک کیوں منڈو وقارون وفرعون وحامان د فرعون بیان بیا کئی اب یا ځان لا جدا بیان کئی قرآن کی 67 ځلې د فرعون نوم راغلی دی او د حامان ځان لا جدا بیان نه کئی د حامان فرعون سره ذکر کئی یوځه فرعون د حامان بیان لاشفاق ذلکی و اکثر دا فرعون سرا یوزی ذکر کئی لکه دلتا سورہ عنکبوت و قارون و فرعون و حامان دلتا فرعون سرا قارون و حامان دوارا ذکر کو سورہ قصص کے درې ځله د قارون بیان کئی شلمش پارہ کی مخ کی سورہ قصص کے وم آیات کے شپږم آیات کے اول سورہ قصص آیت 6 وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا منهم ما كانوا يحذرون اس د حامان نوم یوازې نه ذکر کوي فرعون سره ذکر کوي ونمکن لهم ذور کړم غدایتا فیلا دې په مقدمه سر کې ونوریا او خذلمغا فرعون وهامان تا وجنودهما لکرو دې دواړو تا منهم ددین ما کانو یحذرون آچی دی پر خودنام ما کانو یحذرون نزلتا فرعون او حامان دا حامان نمی فرعون سر ذکر کو یوازی ذکر نو کو دوین دلی بیا ذکر کم دی صورت کے آتم آیات کی سورہ قصص کے خوب بیا وسرا فرعون سره ذکر کئی فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فالتقطه پس امنتلو موسیٰ علیہ السلام لراو فرعون لیکونا دیر پانچیشی لهم دیل عدوان دشمنا وحزنا او غما موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام مورتا اللہ وچرے دریاب کے واچوا بخشا کے بند کرو بخشا دریاب کے اوڑ جوا کما کی وم آیات کی وئی قصص کی وحینا الى ام موسیٰ اور زوکی واچول منگا الہامکم نمورد موسیٰ علیہ السلام تا
ان ارجعی چی پای ورکادتاو فیضا خفتی علیه پس کلا چیری کی تپد باندے فالقی نور دوندنراو فی الیم پدریاب کے ولا تخافی ام یریگاو ولا تحزنی ام خفکیگاو مانجنکیگا انارا دوہو یقیناً واپس کو دے بچی لراو یہ موسیٰ علیہ السلام لرائے لے کے تاتاو وجائلو او گرزو دلراو من المرسلین دا پیغمبرانو ناو مولے اللہ تسلی ورکا زرکی وتواچو نو بکسا کی بند کو او بکسے دریاب کے اردولا نبی اوی فالتقطو پس امن تلو واغستلو دی موسیٰ علیہ السلام نا دی بکسے لرا آلو فرعون آل دا فرعون لیکون لهم عدوان دی رپانا چیشی دی لرا دشمنو وحسنا او غمان دا فرعون پا کور کرلوے کو دا اگر اللہ سبا اللہ فرعون تبا کولو نا اللہ وطوی تماشمان وجنی بچی وجنی دا چا دا لاسا چیزتا تباکوم اتنش وجنی اوستا پا کور کے ذلو یوما موسیٰ علیہ السلامی دا فرعون پا کور کے لوے کو بیاوی ان فرعون و حامان و جنودهما کانو خاطئین اس دا حامان اور فرعون نم یوزی اخلی ان فرعون بشک فرعون و حامان و حامان و جنودهما لکره دین دوارو کانو خاطئین او دی خطا کاران بیا درم زلی دی صورت کی بیا فرعون چرے بیا یو آیات کے دی دوارو نامی اخلی فرعون قارون توی چمالا بنگلہ جوڑا کا خخ کے جوڑے کا سورہ قصص آیت 38 کے وقال فرعون یا حاما یا ایو الملعو ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا حامانو علی الطین وقال فرعون اویل فرعون یا ایو الملعو اے مالدارو اے وزدینانو ما علمت لکم زنب اگمتا سناو من الہ بل مددگار غیری بغیر زمانہ زمانہ بغیر بل الہانی سزستاس الہ ما بیامان تو ویفاؤں قیدلی پس اور بل کمال رو یا حامانو اے حامانو علتوینی پا خط باندیں خخت ڈالا جوڑے کا پا خط جوڑ بل چی خختی تی جوڑی شی پا خشی فجعلی سوران جوڑا کمال را بنگلاو لالی خاو خاو چیزا اتوالیو خبر واخلماو الہ موسیٰ دا الہ دا موسیٰ علیہ السلام زان خبرو ما دا موسیٰ علیہ السلام دا الہ نا چی دل سورکیو کنا وَإِنِّي لَا ظُنُّ فرعون و یقیناً زخام خاکمان کم پا موسیٰ علیہ السلام باندے من الکاذبین درو جنو بیاوی واستکبراو زان او زان غٹو گنلو ہوا دے فرعون و جنودو آلخ کرو دناو فی الارد پس مکہ کے پا مصر کے فی الارد پس مکہ مصر کے بغیر الحق نامناسباو نو دا درم دریز لی پدی صورت کے قصص کی دا قارون نمویشتو و یواز یوینن سو فرعون سرا معلومی کی دا چرا دا فرعون خاص سیکرٹری ہو پرسنل سیکرٹری ہو دا وی مالا بنگلہ جوڑا کا حامان تو فرعون فاوقید لی یا حامانو علتوینی فرعون حامان تو وی مالا خطبانی اور لگا خوت جوڑ کا بنگلہ را جوڑا کا
بیا څلورم ځل دی عنکبوت کې دلته فرعون سره حامان ذکر کوي وقارون او فرعون او حامان. بیا پنځم ځل د حامان بیان دا بیا سورہ حامیم مومن کې کوي. آج 24 کې 40 آیات حامیم مومنو آج 24 دلته بیا فرعون سره ذکر کوي. فرعون او قارون او سدوا ذکر کوي. الا فرعون و حامان و قارون. موسی علیہ السلام تعالی وی آیت 23 کې ولقد ارسلنا موسی او تاکي سره لګلم موسی علیہ السلام بیااتنا آیاتونو زمونږ په معجزو زمونږ نه معجزې موسی علیہ السلام تعالی ورکړي او قران ذکر کړی ټول وسلطان مبین او په دلیل ښکارو لا چاته الا فرعون تا بادشاہو دخلی دا وکر و حامانو او حامان تا حامان دا خاص وزیرو و قارونو او قارون تا چه مالدارو دا قارون واقعی ځان تم ذکر کا دا کاغذان للوی تکبر کولو او دا حامان یوازی تذکره نکی دا حامان نم چه اخلی نو هغه سره د فرعون نوم ذکر کوي. فرعون دا نوم وسری اخلي. دا پینځه ځله د قارون د حامان نوم وایستو او دې چې مالا بنگله جوړه کا. سورہ عنکبوت کی ننی سبق کی دی لیکن وسرا د فرعون سرا د حامان نم اخلی و فرعون و حامان حمیم مومن کی 40 آیات کے دلتم فرعون سرا حامان ذکر کو فرعون الا فرعون و حامان و قارون دلته هم ذکر کو. نو د قارون نوم یوازې نه ذکر کوي. آی سره د فرعون سره د حامان نوم ذکر کوي. شپږم ځل بیا حمیم مومن کې بیا د حامان نوم ذکر کوي خو فرعون سره. سورہ حمیم مومن آیت 36 شپږ دیرشم وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. وقال فرعون اول فرعون یا حامان ابن لی و حامان جوڑا کمالا صرحا بنگلا حامانو مالا بنگلا جوڑا کاؤ. حامان توئی مالا بنگلا جوڑا کاؤ. اور سورہ قصص کی ورتوی فاوقد لی یا حامانو علی توینی اور بلکا مالا اے حامانا پا خط باندے اور بلکا یعنی خخ چرالا جوڑے کا. اور سورہ مومن کی ورتبیا ہوئی آیت نمبر 36 کی وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا ویل فرعون اے حامانو جوڑا کمالا بنگلو لعلی ابلغ الاسباب خائگی مالرو چیزو اخرجمو ورسمو برام پدروازو. سورہ قصص کی وطوی فوقید لی یا حامانو علی توینی اور بال کمال پخٹ باندے اے حامانو فجعل لی سوران جوڑا کمال ربنگلو پس جوڑا کمال ربنگلو لالی اتوالو الہ موسیٰ خام خاچدو خبر واقلم
الہ د موسی علیہ السلام او سورہ مومن کې وتا الفاظ بدای وقال فرعون یا حامان ابن لی سران وقال فرعون اے حامان جوڑا کمالا سران بنگلو لعلی ابلغ الاسباب خان چیزو خبر واخلمو د الہ د موسی علیہ السلام چې بر په دروازو خېجما او دلته سورہ عنکبوت کې بیا د حامان نوم فرعون سره ذکر کړي د حامان نوم یوازې نه ذکر کړي دا شپږ ځلې قرآن د حامان نوم اخلي خو فرعون سره ذکر کړي او د قارون نوم ورسره اخلي خو د قارون واقع ځان له جدام سورې قصص کې ذکر کا چې ځان له تکبر کولو او ځان له وی چیزو دا مال دولت ما ګټلې انما اوتیتو علی علم عندي لاو واقع جدا ذکر کا چې الله زمکه کې ژوند دی او منډلو خداغه واقعیا د قارون واقع سره یو بل واقع د اجدانو غریبانو ذکر کا چې کله قارون په خپل زیب و زینت او خپل تکبر او خپل زیب و زینت او شان سره راضی سورہ قصص کې وایي فخرج على قومي في زينته د خپل زیب و زینت باندې په تکبر باندې راوته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم غریبان بيدینا ایوی چې دا خدای لوی برخه خاوند الله هم تم دا استعمال دولت راکا غریبان وای نو چې کله قارون الله ازمکه کې ومانډو فخسفنا به ومدار اعلان سورہ قصص کې آیت 81 کې وای نو چې غریبان وکتل چې دې خو ازمکه کې ومانډلو نو بیا داګه نرست بیا بل خبره کوي دا غریبان اول خوې دا لوی برخه خاوند موږ هم دا استعمال لاکا او جسمه کې ومانډلو الله قارون غریبان خپل خبره بدله کا بیا ورپسې آد بحثی کې سورہ قصص کې وایي اللولا امن الله علينا لخسف بنا کوم باندې الله احسان نه کړی نو موږ ته مال غوښتو موږ له مال دولت قانون په شان نه کړو موږ هم داغه په شان تکبر کړو لخسف بنا خا منډلی به موږ پس مکه کې موږ به منډلی مکه کې وای الحمدلله موږ باندې الله احسان کو مال او دولت رانو کله به یو شی ته غواړي د الله نه او ته الله نه درکې ځکه هغه ستاره هلاکت سبب ګرځي دی غریبانو د قارون درجه وغستا ولا ورنکا چې الله ورنکا نو وقفه کې بیا لګ تیرو فورن هغه توبه وکړه چې الله ستاسو تقسیم باندې مصبر دی دا واقعات عبرت لپاره ذکر کړي نو سورہ عنکبوت کې بیا قارون فرعون او حامان دا درې ذکر کړي وقارون و فرعون و حامان د فرعون نوم قرآن وشفه تزل اخلی د قارون واقعا او نوم دا شپږ ځله ذکر کوي خو دا قارون واقعا د حامان واقعا شپږ ځله ذکر کوي او د قارون نو دا څلور ځله جدا ځان لا او فرعون چې نه وشفه تزل او دې کې دا عبرت ته دا عبرت په ذکر کوي حامان دا فرعون سره ذکر کوي یوازې نه ذکر کوي دا خاص کړیو کارونه مې ذکر ته په حامان خخته جوړ کړي حامان بنگلا له جوړ کا وقارون فرعون او قارون فرعون وحامان او حامان خدا خواري دا تر دا شیخ العرب ولجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقده او دا غي نرست بیا د حفاظت
دل ترقی ورکول دا باس ساتل قائد محترم شیخ القرآن مولانا مطیب سے دا غی محنت تے دا غی اخلاص تے چې الله پاک په دې طرز باندې دا قرآن په دنیا کې خور کو خلکو دې نه فائدہ وښتا وقارون فرعون وهامان او چې استاد شکریا دې ادا کا الله به علم کی عمر کې برکت واچي او چې استاد بے ادبی وکا او هغه سزا به ته ملایوي بیا الله تعالی دین کار نشي ناخلی الله دا بے ادب سړی نه دین نه خوري ځکه نبی علیہ السلام فرمایي من لم یشکر الناس لم یشکر الله چا چې د بنده شکریا ادا نه کړه الله شکریا نه ادا کوي تاسو چې احسانو کو معمولی کو نه داغي شکریا ادا کوا وقارون وفرعون وهامان وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم وبتاكي سرا اراغلیو دیتاو موسی علیہ السلام اراغلیو دیتاو موسی علیہ السلام اراغلیو دیتاو موسی علیہ السلام بالبینات واضح دلائل باندې واضح دلائل ورو بالبینات واضح دلائل باندې نو دای سوکا فاستكبروا دای ځان غټو غنلو دای تکبر کو او فاستكبروا پس دای تکبر کو دای ځان غټو غنلو د الله توحید نو سورہ قصص کې آیت 39 یو کم سلیوتم کې وایي چې کله د فرعون بیانو کې او د حامان واقع موسی علیہ السلام بیان کی موسی علیہ السلام راغله خو په دلیل باندې راغله بینات سورہ قصص کې آیت 36 کې وایي فلما جاء موسی بآیاتنا بیناتین کله چې راغله و دیتا موسی علیہ السلام پایتونو زمنو بیناتین واضح دلیل وترو کله وی آتین تیس کور پسی قصص کے وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدى اویل موسیٰ علیہ السلام رب زمان خپوئی دے پاچابانی چراتلی کوئی پید ادبان دے بینات واضح دلیل دلتا سورہ کبوت کی موئی وَلَقَدْ جَاءَهُمْ وَتَاكِي سَنَانَا غَلِهُ دَيْتَاو قارون تو فرعون تو حامان تو او قوم دریتا موسی علیہ السلام بالبینات واضح دلیل باندے فاستکبروا دی تکبرو کو دی ځان غټو غنلو فل ارض پس مکه کې دالله توحید نه دالله د حکمونو نه ځان غټو غنلو تکبر وکړو فاستکبروا تکبرو کو دی ځان غټو غنلو دی فیلا دے پس مکان د مصر کې وما كانوا سابقین او نو دی مکه کیدون کې دا الله نام نو دی مکه کیدون کې دا الله نام بینات واضح دلیل امنی سورہ عنکبوت کې آیت 49 کې وایي بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم بل ہوا بلکہ دا قرآن آیات بینات دا دلیل دی واضح فی صدور الذین پسینو دا کسانو کے اوتوا العلم چون کرے سینو تا علم دا قرآن وما یجحدو اور انکار نکئی بی آیاتنا پایتنو زمگا الا الظالمون مگر ظالمان اعتراض نہ کوي په نبی علیہ السلام باندې اعتراض نہ کول سورہ عنکبوت کې بیا یې زجر ور کوي چې چا اعتراض نہ کول 15 آیت کې سورہ عنکبوت کې وقالو لولا انزل علیه آیات من ربه ویل بدای چې کافرانو لولا انزل علیه ولن راځي په پیغمبر باندې آیات من ربه
آیاتنا معجزه درب ددنا قل ویت انما الآیات عند الله یقینا معجزه اختیار د معجزو پنځ د الله دی و انما انا نذیر مبین او یقینا ذا یره درکون کې مخکارم په نبی علیہ السلام باندې امدا مختلف اعتراضونه کولو او په نبی علیہ السلام باندې یو د اعتراضم کولو چې دا د دې لایق نه دی دا قران چې مالدار سړي باندې ولې نه نازلېږي څنګه چې موسی علیہ السلام باندې اعتراضونه کول په نور پیغمبر راځي په نبی علیہ السلام باندې اعتراض کوي سورہ زخرف کی 25 سپارہ آیت 31 کی اعتراض پر نبی علیہ السلام داو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالوا البدي لولا نزل هذا القرآن ولننازل كده قرآن على رجل من القريتين وينصري باندې دو کلونو طائف او مکہ کې مالدار خلق دي لولا انزل هذا القرآن ولننزل كده قرآن على رجل من القريتين عظيم وينصري باندې دو کلونو مالدار خلق شتاو نو آئی باندې ولې دا قرآن ناراضي او کله نبی علیہ السلام باندې یو بل عجیب اعتراض کوي دا سه اعتراض کوي چې سره حیران شي سورہ فرقان کی 15 اعتراضونه کول او نبی علیہ السلام یو پکې داو و ما سورہ فرقان وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وقالوا او البدي ما لهذا الرسول سشوری دی پیغمبر لراو یا کلو تواما چی خری خوراکاو ویمشی فی الاسواق او گرزی بازارونو کینگ دا سنگا پیغمبر دی خوراک کئی وی دیکھو روٹائی خوری دیکھو بازارونو کی گرزی دا سے اعتراضو قائل محترم شیخ القرآن صاحب بان امدہ اعتراض خلقو گولو سم کوئی دیکھو ٹولو پا بارگینونو کی گرزی تجارتونه کوي دا الحمدلله ډېر تجارتونه کوي د میاشتې لزول سره روپۍ آمدن راځي په مزاربت باندې کاروبارونه دي ځان له کاروبارونه دي او شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامه امام محمد طاهر نور الله مرقد هغه ځان خپل کاروبارونه کول زمینداری کولا تجارت کولو دوڑو مشینیو پا پنجپیر کے دوڑو مشینیو پا توڑیری کے دا حکمت دکانے کڑے ہو تجارتونے کول آخر کی بیا دا گاڑو دا کاروبار دا ترخیر ہو بیا حکمت کولو ناغی کی ملاوٹ ہو مزاربت بانی حکیم سیبتوی دا ملگری تا دا خودی کی رنگا چولے بیا دے کی گٹنی اکار پریخو سره ادا کار نکوم غلط کار چې لیدو نه به پریخو سم کارونه کړو سم تجارتونه کړو ځان له خپل تجارتونه کول د دنیا ګډ ګډ تا اداغه د خلین الله قران او رسول غیر محترم شیخ القرآن سے د دنیا کارونه کوي ځان له تجارتونه کوي او هغه نه زیات کار چانه کړي د قران او سنت سکل به ان شاء الله سلوي ختمه دوروي په پنځپیر کې یو کم سلويخ کاله دوري پړاو کې سکال به سلويخ تمي او شیخ القرآن نه مولا شپږ سلويخ دوري پړاو کړی قائد محترم باو سکال سلويخ تمشي نو ټوله دوري شپږ اتیا کاله دا په پنځپیر کې قرآن بیان شو او دنیا ته رڼاګانې ورسېدي په ځاخلو کې نیمه صدای پوری الحمدلله قرآن بیان شو اصله کله بکې دې ناچیز شو چې مات ګورڅو ورجن هغه وی او لاس کاله زموږ استادانو ای کار کړو دې ځاخلو کې 50 کاله د قرآن درس قرآن ترجمه د قرآن تفسیر دا انقلاب
دا الله دې قرآن سره راوستو 50 کاله پکې د قرآن بیان د قرآن تفصیل تشریح او ترجمه شولا الحمدلله اثرات اخکار شو درګونه ختم شو درې درګونو ختم شو پروژه کې به قضا عمرې کې نه ختم شو قبرونه به جوړېدل ختم شو ډېر رسمونه رواجونه شرکیات او بدعت ختم شو معمولی که پاتې او ان شاء الله ختم شي او چې درکمې ژوندیو ان شاء الله د الله کتاب بیان چې څنګه پنځپیر کې ذکو آسه به دلته وو پنځپیر کې متقاعد محترم شیخ القرآن صاحب سي کوي ویل دا پنځپیرې دی دا قرآن مو پنځپیر خو یې کله دی پنځپیر کې یو غر په خوای کې پنځه پیران دا غر د پاسه کې ناشته اوس ازارخانه مبارک کې حق کې پنځه پیران وای دا پنځپیرې وای ځنی منځ ځاخلې ما پنځپیرې هغه چې پنځپیرې چې څوک د پیښوري هغه ته وای دا پیښورې دی چې د نوخاري وای دا نوخارې دی عقلی نه نسبت کیږي سامره چې نو داغه د کلی نوم سامرو دا کلی نه نسبت کیږي چې رقم کلی سړی وی عقلی له نسبت کیږي په خوا به ویرا پنځپیران پنځم مذهب روخ کړي نو اوس خلکو له پته ولګی چې دا چا د اعتراضونه کول چې دا پنځم مذهب دی خو دروغجنو پنځپیر سمذهب نه د کلی نوم دی او مسلک پنځپیرانو امام ابو حنیفه رحمه الله داغه په مسلک باندې دي حنفی مسلک باندې دي او خو هغه اعتراضونه هغه اوس څوک نه مني پرونه ته یو کس وی دا فلانه ته پنځپیر شو ما ته زه پنځپیرین زه ځاخلې ما پنځپیر خو د کلی نوم دی پنځپیر خو هغه یو کدی له پنځپیر وی چې قرآن بیانوي حق بیانوي د شرک رد کوي چې څوک د شرک رد کوي څوک حق بیانوي نو هغه له پنځپیر وی بل څوک بیانوي نه بیا په دغه اصطلاح صحیح ده نو قرآن کریم دا عجیبه انداز دی د پنځپیر د قائد محترم شیخ القرآن صاحب دا آیاتونه دا تعداد دا ټول دا مو په پنځپیر کې په دورو کې ځان سره لیکلي دي دا داغي مهنت ته او داغي شیخ القرآن نعم الله او د قائد محترم شیخ القرآن صاحب دا صدقه جاریه ده په لکونو خلق په پوره دنیا کې په دې طرز باندې قرآن وایي او په هغه کې انقلاب راځي شرکیات او بدعت ختميږي وقارون او قارون وفرعون وهامان اسکل به ان شاء الله صلیختمه دوره په 28 تاریخ باندې شروع کیږي نن 20 تاریخ ته 28 باندې ورځ او ته پاتې شي وافتا ان شاء الله په 28 جنوري 2026 پنځپیر کې دارو قرآن پنځپیر کې د 86 شپږ اتیایمې دوره تفسیر د قرآن کریم افتتاح ہوگی 10 شعبان 28 رمضان باندې شروع کیږي او په وصل خرز کې 27 رمضان باندې بیا ختميږي په ساره نماز پخین مازیګر پورې درسي ټول ورځ درسي د شپې بیا طالبان تکرار کوي آی کې بل سني بیا د ورځې قرآن اوري د شپې تکرار کوي زوتای ہے هغه دین خلکو فائدہ وشته قرآن زده کو وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى وبتاكي سنة نغلي وديت موسى عليه السلام البينات فواضح دلائل باندې فاستكبروا ديسان غټ غنلو دا الله دا حکم نه او فاستكبروا دي تکبر کړو ځان غټ غنلو فل اډه په مکه کې وما كانوا سابقين او نو دای بچیدون کې د الله د عذاب نام مخکې کیدون کې د الله نه یعنی د الله د عذاب نه تختیدې نشو وما كانوا سابقين او نو دای بچیدون کې د عذاب د الله نام
نو دای مکه کیدون کی دا الله نام ورپسې بیا هغه عذابونه ذکر کوي دا ټول او ان شاء الله بیا سبا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين